پشین ماډل های سکول مش نن دوره ولا سکول کې یو ډیر ښه استاد په کار دی چې هغه فل تربیت یافته وي، تعلیم یافته وي، اعلی ډیګري یې کړې وي. معلم صاحب موږ ته هر ټیچر را انټروډیوس کوي، هغه ام فل ام اس سی تر دې لاندې ګس یو ټیچر هم نو. او یوسف صاحب په تفصیل سره ودوی ته وویلې چې د دې لایبرري استعمال څنګه کیږي. ماډل سکول کمپیوټر لیب سات ټایم سټوډنټ استعمالوي چې په هغه کې مختلف کلاسونه روزانه اخیستل کیږي. کمپیوټر لیب دی له جدید دنیا سره کمپیوټر ډیر زیات ضروري دی. کیمستري لیب، فزیکس لیب، بیولوژي لیب هم شته. هغه ورته ترکیب کې دغه لپاره لکه څنګه چې هغه جسماني صحت ضروري دی، دغه چې هغه ذهني صحت هم ډیر ضروري دی. ګراوند دی اول ګراوند په سکول کې ډیر زیات ضروري دی. هغه په دې د بازي چې دی دا د کشنیانو د صحت لپاره ډیر ضروري دی. لایبرري almost 3 کروڑ د هغه اسټیمیټ سوی دی، هغه جوړه سوی دی. هغه د سکول خوبي دا ده چې په دې کې 24 کیوي سولر سیستم هم لګیدلی دی. سرکاري سکول ته څنګه سہولیات ورکوي، څنګه سہولیات موږ خواته نه سمت ګورنمنت انسټیټیوټ کې زما په ژوند مطلب ما داسې فرست ټایم یو دونې ښایسته انسټیټیوټ ویل دی چې په هر حواله که سټډي په حواله سي، لایبرري په حواله سي، لیبس په حواله سي. زما نوم رضوان خان دی، موږ مسلم باغ سره راغلي یو د میس سکول معلم ایجوکیشنل اینډ سوسایټل فاونډیشن سکول نه زموږ سره د میس سکول چیرمین معلم اسحاق صاحب هم را سره دی او ورسره تقریبا 25 سټوډنټس دي او 2 زموږ سره ټیچرز راغلي دي. پشین ماډل های سکول موږ نن دوره ولا یو هفته له مخه زما د کلیم صاحب سره د پرنسپل ماډل های سکول د هغه سره زما کنټیکټ سوی و چې موږ درځو دا سټوډنټ درولو او کوشش مې دغه و چې دا یو اداره داسې انسټیټیوټ چې هغه سټیټ اف د آرټ انسټیټیوټ دی. ښه سټوډنټ لپاره چې هغه دغه د ترقۍ لپاره د علمي سفر کې زیات ترقۍ لپاره د مکمل دارومدار چې هغه پر یو ښه ټیچر باندې که چېرې ټیچر چې دی هغه په خپله چې هغه کوالیفاید نه وي، په خپله چې هغه پر یو سبجیکټ باندې عبور نه لري، ممکنه نه ده چې دغه سټوډنټ چې هغه بیا مخته چې هغه په دې فیلډ کې چې هغه یو ښه کارنامه یو شاکار چې هغه سره انجام کړي. له مخې چې هغه ضروري دی ټیچر چې هغه پر خپل سبجیکټ باندې چې هغه د سره صبور او قدرت لري. په سکول کې یو ډیر ښه استاد په کار دی چې هغه فل تربیت یافته وي، تعلیم یافته وي، اعلی ډیګري یې کړې وي او بیا خالي ته ډیګري نه دا ټیچر چې دی موږ باقاعده بیا د دوی ډیمو اخلو. موږ ټیچر ټیسټ پاس کړي بیا موږ د ډیمو واخلو تکشنیان څنګه سمبالوي. د اپشن ماډل سکول چې دی دا ډیر ښه سکول دی، تاریخي سکول دی. دلته زموږ د افغانستان سابق صدر ارواښاد نور محمد ترک زموږ استاد د دې سکول کې سبق ویلی دی. دا ډیر لوی اعزاز دی و دې سکول ته او کلیم صاحب ته. او بیا له کلیم صاحب ته زه ډیر داد ورکوم چې دی ماشاءالله لا هغه کلي راځي او بیا معذوره سړی دی. بیا دی دا سکول د 2015 تر اوسه د دنیا اپګریډ کوي، هایر سیکنډري یې کوي. بیا انشاءالله چې ته یې اوس وګورې د بلوچستان په ډېرو کم سکولو کې به دا تر سیسټم رایجوي. په ګورنمنټ سکول کې زما تر ګوردو دا شی ډېر خوښه سو چې کم ټایم موږ هر کلاس لتلو، موږ لیب لتلو، کم کلیم صاحب موږ ته هر ټیچر را انټروډیوس کوي، هغه ام فل ام اس سی تر دې لاندې ګس یو ټیچر هم نو. او بل موسټ اف د ټیچرز چې کوم هغه ینګ وو نو په ینګ کې هغه افیشنسي ډېره زیات دی، هغه افیکټیو وي دغه لیکچر، هغه ټریننګ ډېر سوی نو ټیچرز ډېر هایلی کوالیفاید ولو او ډېر زیات ویل ټرینډ او ویل ارګنایز، ډېر زیات زبردست ټیچرز وو. د ټیچر ډے په مناسبت سره په دا ورځ باندې د کلاس 10 والا ټیچر ډے جوړه کړې وله. خوش قسمتي دا وله چې د میس سکول دوره هم په دا ورځ باندې وله. ګردو استادانو په ګډه سره د استاد ورځ ولمنځله او په ګډه سره کیک کاټ کړي. معلم اسحاق صاحب او د سره چې کوم استادان طلبه راغلي وو په ګډه سره د ګورنمنت ماډل هایر سیکنډري سکول د سکول د لایبرري دوره وکړه. لایبرریان استاد محمد یوسف صاحب په تفصیل سره ودوی ته وویلې چې د دې لایبرري استعمال څنګه کیږي او دا ورته وویلې چې په دې لایبرري کې باقاعده د لایبرري پیریډان هفتوار اخیستل کیږي د دې لپاره چې طلبه د مطالعې عادت واخلي او دې سره سات د کتابو تعارف هم ورته وکړي. او دا ورته ویلې چې په دې لایبرري کې مختلفه علمي او ادبي سرګرمیان هم کیږي لکه سټډي سرکل، بوک کلب، راوند ټیبل، علمي مجلس.
د سکول پرنسپل کریم الله صاحب او عبدالحمید بابی صاحب په تفصیل سره طلبه ته د لایبرری په اړه کې بریفینګ ورکړي او ته ویل چې دلته کتابونه هم ایشو کیږي. په یو سایلنت ماحول کې به سټډي کوي او یو دا سټوډنټ چې ما کوم سټوډنټان وکتل الته د ټیچر نوم ما دغه سو هغه ټیچر یو هر سټوډنټ ته یو کتاب ورکول کوي په فری پیریډ کې او هغه کتاب بعد در سټوډنټ سره سمری ګوري چې به دا کتاب ته ویلې دی او دغه سمری چشته نو تر دې بالا تر دې شایسته که یو کارم لایبرری د کتابو شوق دی د سبق شوق دی مطالعه کوونک دی کتابونه کور کې کتابونه نه وي نو دا چنای سکول کې دا کتابونه نه نو بیا د چیرې دي نو کتابونه ډېر ضروري دي د کتابو مطالعه ډېر ضروري ده. دوی د کمپیوټر لیب دوره هم وکړه. د سکول سټوډنټ زیشان احمد په تفصیل سره مېلمنو ته بریفینګ ورکړي او ورته ویلې چې د ماډل سکول کمپیوټر لیب سات ټایم سټوډنټ استعمالوي چې په هغه کې مختلف کلاسونه روزانه اخیستل کیږي او د دې سره سات پارت ټایم یعنی سیکنډ ټایم هم کمپیوټر لیب استعمالي چې الکوان راځي د 12 مختلف کورسونه کوي. په دې کې دا سټوډنټ هم ستا چې هغه خپل ویب سایټونه جوړ کړی دي. کمپیوټر لیب څخه کوم زره واخه ماغه کې دلته پپشین ماډل های سکول کې کښنیانو د 9 10 سټوډنټس هغه یون ویب ډیولپمنټ د کړی دی. ویب ډیولپمنټ هغه دغه دی چې هغه بقاعده ته بار د 6 منثs 12 منثs کورسز کوي هغه ته 40,000 50,000 1 लाख روپیز ورکړي او دلته تا په یو سکول کې ګورنمنت سکول کې فری تا ته ویب ډیولپمنټ پایتون جاوا سکرپټ دا شان ګرځه فری درز کول کوي او یو سټوډنټ دا غنوم زشانو چې هغه خپل یو ای آی ویب سایټ جوړ کړی دی هغه پترو ډایرکټ تار شی اوپن کوي سه هغه د پشین ماډل های سکول ته خپل کتایم سي ویب ډیولپمنٹ په ذریعہ د پشین ماډل های سکول ویب سایټ هم جوړ کړی دی. کمپیوټر لیب دی له جدید دنیا سره کمپیوټر ډیر زیات ضروري دی ولې نن سبا دنیا چې د کمپیوټر لوړ د ازموږ ایجوکیشن سموږ ایم ای کړي بی ای کړي ایم ایډ کړي ایم فیل هم کړي پی ایچ ډی هم کړي تر دغه بالا اوس ایجوکیشن چې دی ګرځي کمپیوټرایز ایجوکیشن دی هغه ته موږ ډیر مخته دی موږ د زوړ تعلیم موږ کړي دا اوس موږ ته فالتو معلومه شي نو په دغه د کمپیوټر لیب ډیر زیات ضرورت دی د کمپیوټر جدید تعلیم ضرورت دی دا د ادارې لپاره یو بنیادی حیثیت لري. مس سکول مسلم باغ یو سټوډنټ د خپل سکول په اړه کې پوره تفصیل و ناستو ملمنو او د ماډل سکول استادان ته ورکړي او ته ویلي چې زموږ د سکول کم علمي او ادبي سرګرمیانې کیږي او زموږ سکول کې ستاسو ما دا محسوسه کړه چې کم سړی د ایجوکیشن په اړه کې سنجیده وي هغه پر مخ باندې تک کولای شي. دا محسوسه کړه چې مولم اسحاق صاحب د ایجوکیشن په اړه کې سنجیده دی اگر چې د سکول کې مختلف شان وس هم نه وړو بنیادی ضرورت وسم مانو کو محسوسه خو لیکن چې کوم وخت ما د ویډیوز او د ایجوکیشنل ټورز پروګرامونه وکتل دا محسوسه کړه چې مس سکول د ایجوکیشن په اړه کې ډیر سنجیده دی بلکې دا محسوسه کړه چې د وخت سره به د سکول ډیر پر مخ باندې تګ وکړي. خوش قسمتي د مس سکول دا ده چې د دې کوم مشر دی یابانی دی مولم اسحاق صاحب هغه په خپل یو ریټایرډ پرنسپل اوسېدلی دی د په خپل د ایجوکیشن سره مینه لري د په سکول کې اوسم په درځنو کښنیان پرې سبق وایي. دا سټوډنټ پوره تفصیل ورکړي چې زموږ په سکول کې کوم قسم ایجوکیشنل اکټیویټیانې کیږي نو دا بالکل صحیح خبره ده چې په اوس دور کې ایجوکیشنل اکټیویټیانې لازمی او ضروري دي. وچ کتاب او کښنان ته ویل دا د کښنی صلاحیتونه نه راپورته کوي بلکې ته به ایجوکیشنل اکټیویټیانې کوي بیا ته سکول پر مخ باندې بیولای شي. تاسو په تصویرانو کې کتلی شي چې سټوډنټ د پانو له لطیفه سره ډیر زندې دي. دا دونه علمي سرګرمیانې دا ښکاره کوي چې د مس سکول اساتذه کوالیفاید او تربیت یافته استادان دي او د دې سره سات مولم صاحب په خپل د ایجوکیشن سره مینه لري. د ماډل سکول غټه خوبي دا ده چې په دې کې یو ساينس لیب نشته
بلکې په دې کې کیمستري لیب، فزیکس لیب، بیولوژي لیب هم شته. دا ټیم معلم صاحب د کیمستري لیب دوره کوي. په کیمستري لیب کې خوبي دا ده چې په دې کې هر د ضرورت سامان شته، بلکې د ماډل سکول پرنسپل کریم الله صاحب هر کال نوي سامانونه اخلي. د ماډل سکول په کیمستري لیب کې یو انساني ډانچه هم پرته ده. دا ډانچه په 1837 کې یو هندو هغه وقف کړی ده د دې مقصد لپاره چې انسانان پر دې باندې ریسرچ وکړي او د انسانیت په ګټه باندې ورسیږي. دغه بعد کې بیا دوی د بیولوژي لیب هم دوره وکړه. په بیولوژي لیب کې کریم الله صاحب په تفصیل سره ورته وویلي چې دلته موږ سره په دې بیولوژي لیب کې کم څه شته. په دې بیولوژي لیب کې سکرین هم شته چې د سکرین په ذریعه هم سټوډنټ ته ډیر ښه سبق ورته ویل کیږي. د دې سره سات هر ضرورت په بیولوژي لیب کې شته. اداري ځای سہولیات کېدل هم ډېر ضروري دي، ځکه چې هغه سټوډنټس ټیچر چې سټوډنټ ته کوم څه یایي کوم شی ورښیي د هغه دپاره چې بیا عملي طور هغه شی ثابتول په سترګو باندې لیدل دا ځای هغه هم ضروري دی. یو شی چې هغه صرف تر کتابي هدف پورې نشي محدود ده، هغه ځای بیا عملي طور چې هغه په ساینس لیب کې دغه ځای عملي مشاهده هم وشي، نو دغه شی هغه بیا ګډ عمر هغه سټوډنټ په ذهن کې وي، نو هغه بیا نقشه چې هغه ګډ عمر هغه په ذهن کې پرته وي. د دې لپاره چې هغه ضروري دي ساینس لیب د ګراوند ډېر ضروري دی او دلته ماشاءالله چې هغه ګراوند باندې ډېر کار شوی دی. د فواره چې هغه لګېدل دي د ګراوند چې هغه ماشاءالله چې هغه روان کال چې هغه مکمل چې هغه فنکشن شي په بحاله به شي، نو چې هغه سپورټس هم ډېر ضروري دی، ځکه چې هغه یو صحتمند د جسم کې او صحتمند د دماغ کې چیرې سټوډنټس هغه غواړي چې ترقي وکړي، دغه لپاره لکه څنګه چې هغه جسماني صحت ضروري دی، دغه رنګه هغه ذهني صحت هم ډېر ضروري دی او دا دواړه یو پر بل باندې انحصار کوي. جسماني صحت هغه مثبت اثرات په ذهني صحت باندې لري او ذهني صحت مثبت اثرات پر جسماني صحت باندې لري. نو اوورال چې هغه یو ډېر هغه مثالي اداره ده، موږ هغه ډېر صرف مطمئنه نه یو دی ادارې په موږ ډېر متاثر یو. ګراوند چې دی اول ګراوند په سکول کې ډیر زیات ضروری دی. هغه په دې د بازي چې دی دا د کښنیانو د صحت لپاره ډیر ضروری دی، دماغي نه ذهني نشونه ماته لپاره ضروری دي، جسماني نشونه ماته لپاره ضروری دي، د ریفریشمنټ لپاره ضروری دي او دا کښنی چې سکول ته راځي دا به ډېر زیات شوق 50% دی د دې لپاره راځي زه بازۍ وکړم، نو ګراوند ډېر زیات ضروری دی. سپیشلی چې زما کوم خپل لایکینګز او هغه کې لایبرري almost 3 کروڑ د هغه اسټیمیټ سوی دی، هغه جوړه سوی دی، هغه کې 90 سیټس دي او هغه دوی کلیم صاحب دا ویل چې موږ کوشش کوو پبلک هم کو او پبلک کې به دغه چې بیا د باندې خلکو ته دا یو فیسیلیټي دغه به راځي او دغه لایبرري کې به سبق وي. هغه سټوډنټان چې هغه CSS اسپایرنټس دي، هغه سټوډنټان چې هغه د میډیکل لپاره تیاری کوي، انجینرینګ لپاره تیاری کوي یا سکالرشپس د فورن لپاره تیاری کوي، نو هغه لپاره یو ډېر زبردست یو ډېر ښایسته اپورچونټي ده چې هغه دلته په سرکاري سکول کې او هغه کې دونه ښایسته یو اپورچونټي میلاو شوی د هغه راځي سبق وي. د ماډل سکول خوبي دا ده چې په دې کې 24 کیوي سولر سیستم هم لګېدلی دی. تاسو یې کتلی سي څونه غټ سیستم دی. دا سیستم حسام الدین صاحب په خپله سنبالوي. دا د ډېر شته سہولیات باید دا ننګه سہولیات چې په هر سکول کې جوړ شي، دا سرکاري سکول دا ننګه سہولیات ورکوي، دا ننګه سہولیات موږ خواته نه مطلب کې موږ کوم پرایویټ سکول یا نه لیبس ته نه لیبارټري رومز ته نه دا ننګه نور کمپیوټر رومز ته دا باید دا سہولیات حالت شامل شي بار سکول کې دا سہولیات گورنمنت انسټیټیوټ کې زما په ژوند مطلب ما داسې فرست ټایم یو دونه ښایسته انسټیټیوټ ویل دی چې په هر حواله که سټډي په حواله سي، لایبرري په حواله سي، لیبس په حواله سي، ایون موږ دا لم ایکسپلور کړل چې د ساینس کې د کیمستري جلا لیب دی، د فزیکس جلا دی، د بایولوژي جلا دی، لایبرري، ساینس لیب، کمپیوټر لیب، درې هغه شان چې دا ټایم ایجوکیشن ډیر زیات امپورټنٹ دی په دنیا کې، بلکې دنیا شاید اوس پر دا شي باندې ولاړه ده.